په اسلامی دنیا کې نن د ذوالحجې لسم تاریخ ته په پاکستان کې نهم الله دیو کی چې د مونږ د مشرانو د حکمرانانو د دې په ذهن کې د الله دا خبر واچوي لکه څنګه چې نور دنیا ټوله متفقه ده په اخترونو کې پروژې کې سیوا د پاکستان او د انډیا نه چې دوی هم الله غي سره متفق کی بس د اختلافات او د لانجې به ختم شي یو طرف ته د علماو په منځ کې د فقهاو په منځ کې او د احادیث مبارکو د اختلاف د وجنه چې احادیث په دواړه جانب کې دي نو دا مسله د علماو په منځ کې ډیره عمیقه او جوهره او سخت اختلافي مسله ده چې آیا د هر علاقې ځان ځان لیدل دي د میاشتې د هر بلد او د هر خار یعنی د هر ملک د پاره او کنه ټول دنیا کې دل را اعتبار نشته اختلاف د مطالعه چې ورتوي په عربی کې یو ځکه ولیدل شي ټول دنیا لکافي کې دا مسله سخت اختلافي مسله ده د علماو په منځ کې او دا اختلاف هم دی وجنه ده چې اجتهادي مسله ده د اجتهادي مسلو کې سړی سختی نشي کولای اجتهادي مسلو کې په بل جانب باندې ته د گمراهۍ او د خلاف سنت فتوا نشي لګولای مونږ هم د دې قائل یو چې اتفاق وي نو ډیره بهترینه خبره ده ټول امت مسلمه کې به یو اختر یو روزه غټ اختر به یو وي عرفه ورځ به یو وي دغه اختلافات به د سره نه وي بل طرف ته دیزي کې دا لانجه ده چې دا مسله لویه اختلافي ګرځېدلې ده څوک د یو سیز قایل دي څوک د بل قایل دي به هر حال مطلب مې دا ده که یو انسان په یو جانب کې وي یو طرف کې وي دغه مطالعه دغه شرح صدر په دې خبره باندې شوی وي چې ټولي دنیا کې یو ځای کې میاشت لیدل کافي دي لکه مطلب سعودي عرب کې اعلان وشو بس ټول ولا اتفاق پکار دی ټول لا کافی ده نو دا کس دا فتوی په بل جانب باندې نه لګوي چې دا بل جانب گمراه شو دا بل جانب منځونه خلاف سنت شو د طریقې خلاف سنت شوی چونکه اجتهادي مسله ده اجتهادي مسلې کې وسعت وي فراخي وي دواړه جانب کې دلایل وي نو دغه سختی نه ده پکار وختي ماته یو ملګری ټلیفون کو زه د کلی نه بارو ويره نن مون اختر منځو کو او کم مولانا سے پسې مو چې منځو کو وي هغه ویل چې سبا څوک منځونه کوي د دې منځونه نه کیږي خلاف سنت دي سبا له وي د اختر منځ خلاف سنت دا خبره غلطه ده چې خلاف سنت ده ولی خلاف سنت ده دغه لوی اختلاف سره بس کوي دی بل جانب حدیث سره بس کوي اگر چې ما درته مونږ د دې قائل یو چې اتفاق یو خبره وی ډیره بهتره ده سره به اختلافات نه وي د سره به دا مسله جی عرفه روزه د جمعرات په ورځ ونیسو کو د جمعې په ورځ ونیسو یره جی اختر مونږ د جمعې په ورځ کو یره جی قربانی اختر پسې 2 ورځې بیا پکار دو کو 3 ورځې پکار ده یره جی تکبیرات د کله نه شروع کول پکار دي مونږ وایو دي کې بهتره خبره ده چې اتفاق وشي چې ټول امت مسلمه یو شي ډیره بهتره ده خو کو اتفاق رانغه علماو اختلاف تا د دلایل په بنیاد باندې او ما درته چې زما رائے هغه طرف کې ده د اتفاق په طرف کې ده د یووالي په طرف کې ده خو بالفرض اتفاق رانغه نو دا فتوا ناجایزه ده چې سړی په بل باندې بیا دا ولګوي او دا د لوی لوی علماو اوس په دې سورې مخ کې تاسو نه شوي دي اهل حدیث علماونه
شیخ امین الله صاحب لوی عالم د اهل حدیثو هغه نه دا سوال شو ما سره موجود د په واتس اپ کې دا تپوس ته شوی دا چیرې جی عرفه ورځ کله ده نو هغه ویلی دي چې یاره د جمعرات ورځ د عرفه ورځ ده او مونږ ته راجحه خبره دغه ښکاري احتیاط په دې کې ده چې د جمعرات په ورځ باندې عرفه روژه ونیولی شي خو بیا یې پکې دا خبره کړې ده چې د بل جانب کې که د یو چا د دې قایل وي چې یاره اختلاف د مطالعې یعنی مطلع جدا جدا کېدی شي سپوږمۍ جدا جدا ځایونو کې ښکاره کېدی شي په مختلفو ملکونو کې نو وایي که څوک د دې قایل وي او چا د جمعې په ورځ روژه ونیوه وایي هغه ته ته دا نشي ویلی چې تا روژه د اختر په ورځ نیولې ده وایي تو ورته دا نشي ویلی چې ستا روژه د شیطان روژه ده ولی مسله اجتهادی ده او په اجتهاد کې اختلاف ته څوک د هغې قایل دي څوک د دې قایل دي نو لہذا چې روژه پکې نیوی شي د دوی په فتوی باندې د دوی د لوی عالم په فتوی باندې چې روژه پکې نیوی شي نو بیا سبا زما اختر څنګه نه کېږي چې نن روژه جایز شوه نو سبا زما بیا اختر نه ده جایز سبا زما اختر څنګه خلاف سنت شو داسې فتوو نه ځان ساتل پکار دي داسې فتوی ورکول نه دي پکار او جذباتي کېدل نه دي پکار چې یو طرف ته ته د خپل ځان د وجه نور په ټولو خلکو دا فتوا ورکړي چې سبا خلاف سنت ته مونځ کول خپل علما وګوره د هغوی تحقیق وګوره چې هغوی څه وایي موږ فتوی مه منه او زموږ خبرې مه منه به هر حال نو یو طرف ته دا خبره مې دې پورې وکړو چې د جمعې ورځ ده یو طرف ته 10 ذوالحجه ده بل طرف ته 9 ذوالحجه ده 9 تاریخ ته د دغه اختلاف د وجې نه به هر حال د قربانۍ